الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. دا الله رب العزت حکمونه او احکامات په انسان باندې منل او باغی باندې عمل کول فرض دي. چې انسان دا الله رب العزت حکمونه اومني او دا الله رب العزت په حکمونو باندې عمل وکړي، دا د انسان ذمہواری ده او دا په انسان باندې فرض دي. هغه حکمونو کې یو حکم چې الله رب العزت مسلمانانو ته خصوصي طور باندې کړی دی، هغه دی دا الله رب العزت د عبادت لپاره حلال خوراک کول او د حرامو نه ځان بچ کول. حلال خوراک کول او د حرامو نه ځان بچ کول دا په مسلمانانو باندې فرض دي. قرآن کریم کی پیغمبرانو ته اعلان شوه دی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حلال خورئ او نیک عمل کوئ. مسلمانانو ته وی کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله. حلال خورئ او دا الله حکمونو باندې عمل کوئ. نیک عمل کوئ، دا الله قدر کوئ. حلال خوراک په مسلمانانو باندې فرض دی او دا حرامو نه ځان بچ کول دا به فرض دی. دا دور مادي دی، هر یو سړی په دې باندې دی چې مال ډیرول پکار دی. دې ته نه ګوري چې حلال دی او که حرام دی. دوکا کوما کرختیاوام په دروغه ګټم که پرختیاي ګټم. غلا مې وکړه، رخصوي سیز مې ومونته، روکشوی بټوه مې ومونتلا، هیڅ پروا نشته او چې زما جیب ته مال راشي. کاروبار ظاهری کاروبار شکل ورکړی وي او باغی کی طریقه د حرام وي، په حرام باندې مال ګټي او ډیرایي، باغی کی دوکو کی، پای کی خیانتوں کی، غداریوں کی، خیانتوں کی، غداریوں کی، دارنگی پردے حق باغی کی ہوئی او دې بیا ماقام خوشاله وي
وہی مال حاصل کو، مال میں حاصل کو او باغ پیسو باندې کور ته د پخلی د بارا او یا میوه دانه کور ته یوسی او بچی و تراجمه کی او باغی باندې او ما حرام اوخی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی کل لحم نبت بالحرام فالنار اولا به، کل لحم نبت بالحرام فالنار اولا به، کما یو بدن او کما غوخه چې په حرام غټه شو هغه د دوزخ سره مناسب ده، د دوزخ سره مناسب ده، یعنی دغه کسړې جنت ته نشیدلې، دا غیس قسمه عبادت قبول نه ده چې د پردې حق وهلوي په ناجایز باندې د مال حاصل کړی وي، په سودونو باندې، په رشوتونو باندې. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایماندارو د یو بل مالونه په ناحق باندې مخورئ. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل. عالمان ذکر کوي کل ما لم یأذن به الشرع فهو باطل، چې د کومه خبره الله او پیغمبر اجازت نیوي کړي هغه حرام دي. سبزه والا سبزه کی ګډونو کی، پای والا پپایو کی ګډونو کی، سودا والا سودا کی ګډونو کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی من غش فلیس منا، چې څوک ګډون کی هغه زما په طریقه نه روان، دا زما د طریقې نه خلاف تا. دیاسی وی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی یم، چې نبی علیہ السلام نو مخلین داغه خبرې دی ومني او داغه په طریقو باندې خپل وخت تیر کی. منګ او تاسو نن سبا ګورو، حالات ته هم ګورو، خلکو ته هم ګورو، دکانونو ته هم ګورو، دا هر یو سړی ذهن دا غینا د حلال او د حرام او فرق وتلې، چیرې دا حلال دی او دا حرام دی، باج صرف غسل او خرڅول وی دې ته نه ګوري چې دا د شریعت مطابق ته او د شریعت خلاف دی. دا د الله رب العزت د حکم مطابق ته او که خلاف دی. کاغذ سود وی، کاغذ رشوت وی، کاغذ دوکوي، کاغذ دروغ وی، کاغذ ګډون وی، پیسې او باندې لنه کوي چې صرف او صرف د تمال حاصل شي او د مال په مینا کې لیونی وي، د مال په محبت کې لیونی وي. بندا کومس کوي کم یو مرز او کم یو عبادت چا معاشري تبارو نوت او زمونږه استادو په معاملاتو کې فرق رانه وستو، هغه مرز او عبادت مونږ ډایرکټ جنت ته نشي دنه کوله. پکاردار چې دا عبادت مونږ د حرامو نه بچ کی، د حرامو نه بچ کېدل او حلال استعمالول دا یو مستقل عبادت دی او دا د عبادت مستقله حصہ ده، مستقله حصہ ده. هر یو چې یو نړۍ رالی نو سوچ دی کوي، فکر دی کوي چې دا ما په حلاله ګټلې ده که په حرامه می ګټلې ده، دا چې دې ځای تراغلې ده نو دا جایز ده که ناجایز ده.
زدا تیرو ما د دینه وا وینه جوړیږي زما بدن به ترقی کوي او په دې باندې به زه عبادت کوم نو هغه عبادت دا به د الله په دربار کې قبول شي او که قبول بنشي قبول بشي او که قبول بنشي د عبادت ذکر تلاوت دا غیر قبلېدو د پاره شرط حلال ډوډۍ ده حلال ډوډۍ ده او حلال نوړای ده دې وجنا کوشش وکړ دي کم منګه او تاسو ټول مزدورکار یو منګه ټول کسبګر یو او من په خپل مټو باندې پیسې ګټو نو چې هم پیسې ګټو او حرام شي او ناجایز شي د ځان نه خلیو مباسو او وی بیا هم حرامه ځان ستړم کو او بیا هم حرامي دې وجنا تپوس کول پکاروي کم کاروبار سره کوي او ځنی سیز باندې سره په خپل کویږي چې ما دوکا وکړه او سره دې نه دې بیا دوکا کوي او دروغ وایي نو د خپل عبادتونه خپل عملونه هغه تبا کول نوي پکار او په خپل ژوند کې د حرام او نزان ساتل پکار دي الله رب العزت دې زمون جامه زمون پیزار زمون خوراک زمون سکاک ارصد حلالو کی او الله دې موږ د حرامونو محفوظ کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.